ځکه چې موږ او تاسو یو بل سره ښه کوو نو زموږ تن بدن ته دوکان ته پیسو ته فایده میلاویږي او عجیبه خبره دا ده خوشحالیږي پې الله او دویمه عجیبه خبره دا ده چې زموږ او ستاسو یو بل سره امداد کولو سره الله ته هیڅ فایده هم نشته الله ته ځکه فایده نشته چې الله ته د فایدو طرف ته احتیاج نشته د الله فایدو ته ضرورت نشته یو ماشوم پلار له ټافي ورکوي هغه پلار هغه یو ګولۍ خوریم نه کله شاته کیدي شوګر بیماری خو دا زوی په ذهن کې خوشحاله شي وایي ما مې پلار له مم ورکو او هغه پلار هم انتهایی خوشحاله چې زما دې زوی ماله یو چاکلیټ یو مم راکو او هغه مم او هغه چاکلیټ هغه خوریم نه او بیا هم د زوی نه خوشحاله دقه شان د الله رب العزت معامله ده من او تاسو چې خپلو کې یو بل سره ښه وکړو یو بل له ممونه ورکو یو بل له فایدې ورکو الله خوشحالېږي الله ته هېڅ فایده نشته او که ته یو بل سره ورانې وکړي نو الله رب العزت ته هېڅ نقصان هم نشته د الله په در کې به څه کمی راولي خپل رور دې مړ کو خپل رور دې خفه کو خپل رشتہ دار عزیز یار دوست دې خفه کو د الله هېڅ نقصان نشي کولی ځکه د الله چا سره د دوستانو ضرورت نشته د الله بچو ته ضرورت نشته نو الله ته څوک نقصان نشي ورکولی خو یو کار دی چې یو بل له نقصان ورکې الله پې خفه کېږي ولې خفه کېږي لکه څنګه چې یو ماشوم رور بل ماشوم وهي هغه ماشوم ته دا بل رور ظالم ښکاري وهي خو د پلار زړه پې خوږېږي وایي دا زما زوی دی اکثر زمون کورو کې زمون واړه واړه ماشومان جنګونه کوي یو بل وایي نو هغه یو بل ځکه وهي چې هغه ته ښکاري چې دا بل رور زما دا خور ظالمه ده خو د پلار زړه یې خوږېږي دقه شان چې کله موږ او تاسو یو بل ته نقصان ورکو الله خفه کېږي ولې خفه کېږي ځکه الله رب العزت دا پیدا کړي دي او دا د الله مخلوق دی او کوم څیز چې څوک جوړ کړي په هغې باندې انسان خفه کېږي یو سړي ټوپۍ په سر کړې داسې ټوپۍ له ولادس چلو که څومره خفه کېږي وایي څه چل دی خفه کېږي دا ټوپۍ دا اغستې ده ده پې ټایم لګولی وخت پې لګولی الله رب العزت دا کائنات جوړ کړی دی نو د دې وجې نه عزتمندو د یو بل د دک درد احساس کول پکار دي که د دې دپاره نه وي چې د بل سره ښه وکړم د دې دپاره یې وکړه چې د دې فایده ما له راځي زه د دنیا وي سوچ سره یې وکړه دنیا کې دا اصول دی کچھ لو کچھ دو کچھ لو سور کنو سبراشي که دا سوچ دی پکې نه وي چې ما ته ثواب میلاویږي خو الله قانون جوړ کړی وي دنیا گول ده مطلب څه دی چې څه دې وکړو چې داسې تاویږي راتاویږي هغه ځي ته بیا ته پخپله را رسېږي سیده لار نه ده چې ته یو سړي سره به زه بد وکړم او زه خو داسې روان یم دې باندې خو زما راتګ نشته شاته پاتې شو ته واپس داسې راتاویږي نو وایي کوی مه کنه د بل سړي په لار کې ګینې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي کله ناکله عزتمندو موږ ته ډېر سخت حالات رامخکې شي موږ مونځونه اودسونه نیک کارونه هم کوو دا یو وجه پکې دا وي یو خو د الله امتحاني کله او کله پکې وجه دا وي موږ چا سره بد کړي وي خو موږ هغه خپل بد هیر کړي ماضي چونکې ډېره لرې ده او شاته انسان ته سترګې کار نه کوي نو هغه زموږ لیټونه بند دي د ماضي والا او دا حال هر چاته ښکاري زه خو اوس ښه سړی یم که نه زه دا کوم زه دا کوم زه دا کوم او الله رب العزت سره ستا زوړ حساب کتاب هم پروت دي بلکې چې کوم کارونه تا نه دي کړي د هغې حساب کتاب هم ورسره پروت دي نو د دې وجې نه کله ناکله الله مخکې نه هم تا ته یو زور درکوي د دې دپاره چې هلکه مخکې داسې وران کار راځي چې ده ته پته ولګېږي چې دک څه ته وایي درد څه ته وایي احساس څه ته وایي نو که سبا بل له درد ورکوي چې ده ته مخکې نه څه نه څه احساس وي نو د دې وجې نه عزتمندو بعضې وخت کې د بعضې کسانو دپاره ځان نه قمقل جوړوئ هر ځای کې هوښیارتوب مه کوئ هغه ځای کې چې ستا دا قمقلتوب بل انسان له فایده ورکوي نو ستا په دې قمقلتوب کې فایده ده او ګټه دې ده ځکه کیدای شي یو داسې غمځپلی انسان دی یو ټینشني انسان دی او تا ورته لږ ځان نه ځان نه قمقل جوړ کړه او هغه خوشحاله شو نو عزتمندو
الله رب العزت تعالی د دې په دې خوشحالۍ باندې اجر درکوي. لکه څنګه چې موږ خپل بچي سره د شپې لاړ شو، ته یې ځان نه ولې قمقل جوړ کړم؟ ولې د شپې چې خپل ماشوم په دې خېټه باندې کښېنې، خبرې ورسره ګډې وډې کې، تاتا نانا کاکا، دې وخت کې تا له څوک ویډیو جوړه کړي، تا ته ویل که ته خو څه عجیبه شی، ته یې ځه مړه ماشوم مې خوشحاله و او خپل زوی له مې خوشحالي ورکوله. نو دقه شان عزتمندو کله ناکله انسان له پکار دادي چې د بل انسان دپاره هم د هغه زړه کې خوشحالي پیدا کړي. لکه څنګه چې خپل بچي دپاره، خپلې ښځې دپاره، خپل یارانو دوستانو دپاره موږ لاړ شو لمباله، څنګه لوبې ټوکې کوو؟ ولې؟ ښه شیخ یې، ته مولا یې، خو هلته موږ لوبې کوو، موږ پرېږدي چې دا ملګري لږ خوشحاله شي. دقه شان کله ګاونډی غم ځپلی دی او تاسو ته پته ده هغه غریب ولې غم ځپلی؟ هغه ستا په شان یو څو هوښیارانو دې ځي ته رارسولی، یو ورسره هوښیارتوب کړي، دوکې ورکړي، بل ورسره هوښیارتوب کړي، یو څو ډغرې ورکړي، بل ورسره هوښیارتوب کړي، یو څو روپۍ ته والي. نو دا غریب چې رارسولی دی هم د دغه چالاکانو خلکو دې چالاکۍ دې ځي ته رارسولی دی او ته پکې د پاسه روره بل رالی، چوٹے میاں چوٹے میاں، بڑے میاں بڑے میاں، چوٹے میاں، سبحان اللہ. غټ خو غټو ته دومره تا نور هم غریب پریشانه کړو. کله ناکله د بل چا دپاره قمقلتوب کوئ، ابه خوشحاله شي چې لکه دا سړی ډېر قمقل دی، دا زما په دې خبره پوه نه شو، تاوان مې وله ورکو او تا ته ښه پته چې ما تاوان د قصده ورکو چې دا سړی خوشحاله شي، ځان له مې تاوان ورکو چې دا بل سړی خوشحاله شي. کله ناکله باران دی، یو ټماټر والا ولاړ دی، یو کیلې والا ولاړ دی، تا ته پته چې اوس باران شو، د ده دا کیلې، د ده د ټماټر دا پیاز څښا کېږي او ده نه سما چې کوم دی دا څښا ټماټر څوک د 100 روپو دا ټول هم په 100 روپۍ نالي، د 100 روپو کیلو والا. نو ته زر زر یو 500 راوباسه او هغه ته یې واچوه یو دړی، بل صوفي صاحب وایي واچوه یو دړی او 5 سیره ته واغسته. ستا په کور کې هم ټماټر لګي، ته مالداره سړی او که د 100 روپو ټماټر تا ته ضایع شي، ستا هېڅ نقصان هم نشته دی. ګاونډیانو له ورکا، بل له ورکا، بل له ورکا، دا سړی سوال نه کوي. دا غریب وایي زما دا ټماټر خرڅ شي، نو د دې وجې نه دلته ځان قمقل کا او ته یو ماشاءالله ډېر ښه ټماټر دي او دې باران ته ګوره او ستا دې دغه ته ګوره، ها واله دا راکړه یو 100 روپۍ چې پاتې شي 400 روپو ټماټر کېږي، سلګونه یې ځان سره کېده، دا خو ښه ټماټر دي، ته د باران د وجې نه ارزانه خرڅې. دا خو به زړه څومره خوشحاله شي چې هلکه زه خو په 100 روپۍ صحیح ټماټر خرڅوم. هسې ما ته وویلې زما د زړه خوشحالۍ دپاره د ده دا زړه چې دغه ټایم کې خوشحاله شي، نو الله ته داسې ضرورت نشته چې کیمرې ولګوي چې څوک چا سره څه کوي. الله ته هر څه ښکاري، بلکې ته چې د ټماټر والا سره ښه کول، دا الله ستا د پیدایش هم هغه ته مخکې پته وه چې دا سړی به داسې کار کوي. نو الله ته د ښودلو ضرورت هم نشته دی چې یا الله ودرېده که نه څه مې وکړه. الله وایي دا مخکې نه ما ته پته وه چې ته داسې ښه سړی، ته به یو سړي سره ښه کار کوې او تا ته پته نشته نه په آینده زمانه کې ما تا سره داسې ښه کړي، نور ډېر دې وران کارونه کړي، خو د دې یو کار د وجې نه ما تا ته مخکې جنت لیکلی دی. په یو کار الله جنت لیکي، ځکه د الله ټیکه ده او ټیکهدار سړي خپله خوښه ده وروره چې چا پسې څومره لیکي او ورکوي، خپله یې خوښه ده که د جنت ټیکه د چا ده؟ د الله. او د الله خوښه ده چې چا پسې لیکي زمونږ پکې څه لیکي، که په یو وجې لیکي که په دوه وجې. بعض وخت یو سړی یو ګیلکار کار وکړي که نه، هغه ایوارډ میلاو شي، هغه یو دروازه جوړه کړي ایوارډو ته میلاو شي، بل سړي ډېرې بنګلې جوړې کړي هغه ته ایوارډ نه میلاوي، هغه ته په یو دروازه میلاو شي. دقه شان کله ناکله په یو عمل تا ته ایوارډ میلاو شي. نو کله ناکله عزتمندو رکشې والا ته ځان دوکه کوه، کله ټماټرو والا ته ځان دوکه کوه، کله یو سبزۍ والا ناست دی، یو څو ګېډي پالکې کې غوستې دي او بوډا سړی دی، که ته دا چل ول کوي نو دا چل ول هم غریب د څه وجې نه کوي، هلته ورته تورسري ناستې دي، واړه بچي ورته ناستې دي. نو ته د ده چل ول ته مه ګوره، ته خپله څومره چلولي، که دا کاته تا سره الله وکړي، که ته وایې چې هغه چلولي دی، نو د سبو والا او د ساګو والا غریب به څه چلول کوي. که دا ټول ساګي خرم شي نو 500 روپو چلول شو. او راشه ته خپل حساب کتاب چک کا، ستا په دغه کې د لکونو روپو چلولونه دي، د کروڑونو روپو چلولونه دي، چې هغه رب ستا د چلول نه واقف دی، د دې باوجود هم ستا د ماښام رزق نه بندوي، د سهار ناشته دې نه بندوي، د غرمه روټۍ دې نه بندوي، ستا د ښځې ناشته او روټۍ نه بندوي، ستا د بشو نه بندوي. موږ ټول چلولیان یو څه نه څه چلونه هم کړي دي که نه، او الله زموږ رزق نه بندوي. نو که یو سړي د 500 دپاره چل ولوکو او تا هغې کې چې کوم د عزتمندو سره ښه وکړو نو څه چلو شو، ته خو غټ چل ولي، داسې به نه وایې چې دا چل ول کوي.
ځکه که موږ پاک وې موږ فرشتې وې او الله موږ له رزق راکولی نو موږ بې سړي ته ګوته نیولی شوه چې زه څه کوم او دا څه کوي خو موږ ته خپل میموري کارت او خپل میموري نه ښکاري که نه په دغه وخت کې موږ فرشته شو دا چلولي دی رکشې والا او دا سبزۍ والا چلولي دی دا ټماټر والا چلولي دی د ټول ټماټر چې د میش راجمع کړي ته یو بنډل کې دومره چلول کې ته یو کمبل یو سوټ کې دومره چلول کې ته یو زیوراتو کې او یو کپړه کې دومره چلول کې خو خپل چلول چاته یاد نه وي نو د دې وجې نه عزتمندو کله ناکله څه کول پکار دي بل انسان ته ځان قمقل کول پکار دي وړوکې عمل عزتمندو ډېر اجر لري عبدالله ابن مبارک یو لوی کس تېر شوی دی دته ویلی کېږي امیر المؤمنین فی الحدیث په حدیثو کې بېتاج بادشاہ د امام بخاری استاد دی امام بخاری غوندې کس د ده نه حدیث اخلي زمونږ د امام صاحب په شاګردانو کې نو د دې وجې نه عزتمندو خو د ده پلار یو عام سړی مبارک د ده خپل نوم دی عبدالله یو ځل د ده دا پلار چې کوم دی یو بادشاه سره یا یو سرکاري سړي سره په د انارو په باغ کې چوکیدارو د هغه ملګري رال دې باغ ته راوسته دته وی مبارک یو انار راواله چې انار یې راواغستو چې هغې جوس یې ترې وکړلو شربت یې ترې وکړو تروش و بیا ورته بل راواله بل تروش بل راواله بل تروش بادشاه له غوسه ورغله ویل مبارکه 12 کاله دې وشو په دې باغ کې اوسه پورې دې خوږ او تروش انارو نه پېژاندو زمونږ دوکمان خو چې یو کال چا سره دغه وکړي شاګردي وکړي وروره په هر اصولو پوه شي هغه استاد لم چې کوم دی بیا چکر یې ورکوي تا وایي په هغه هم زر تا وایي ستا 12 کاله وشو او تا اوسه پورې چې کوم دی په ښه کار هم پوه نه شوې چې انار خوږ څنګه وي او تروش څنګه وي د ټماټرو باندې سړی پوهېږي هر څه باندې پوهېږي هغه ورته وایي جي وایي زه ما 12 کاله وشو خو ستا په باغ کې ما اوسه پورې یو انار هم نه دی سکلی نو د انار خو د سکلو سره تعلق لري تروش اله معلومیږي سړي ته خوږ اله معلومیږي چې روزانه ترې خوراک کوي ما اوسه پورې خپل مې وس نه کېږي چېرته مې انار خوړلی نه دي ستا باغ دی اگر چې ما دپاره بس راغورځېدلي څیزونه جایز مي یو څیز په خپله میوه راپرېوځي نبي علیه السلام وایي خیر دی بل شاګرد ته د بعض څیزونو اجازت مي لکه زمونږ شاګرد کاوه ځان نه وایي که نه وایي خوراک څښاک اجازت وي خو بیا هم هغه وایي نه جي تا ما ته ویلې نه و چې خیر دی خوراک پې کوه نو زه مکه خپله تنخوا باندې خپل بچي خپل کور خپل اهل و عیال خرچه کوم نور زه نه خورم هغه ډېر حیران شو ډېر ترې متاثره شو هغه ورته داسې چلو کوي زما یو لور هم د ستا په شان تقواداره ده او هغه چې کوم دی زه تاله در کوم هغې سره نکاح وکړه ګوره خبره میټینګ سرکاري شروع دی او لاړې هغه ته دا عمل داسې شی دی هغه ورته جي خلک 3 وجونه ودونه کوي یهودیان د پیسو د وجې نه ودونه کوي داسې سړي له لور ورکوي چې پیسې ورسره عیسایان ښایست ته ګوري انګریزان دوی ښایست ته ګوري ښایسته جنۍ سره واده کوي او امت محمدیه چې کوم دی دینداره ښځې سره واده کوي زه ملنګ سړی یم دینداره مونځګزاره سړی یم نو که داسې لور دي رالی راکړه ګینې ما سره به تنګ یا به ورسره زه تنګ یم نو د لور ژوند دې چېرته خراب نه شي مونږ خو چې واده له زور وروره ښه ګډوډي چرسي پوډري فلانې او یو پنسه یې ښکته کړي خو چې واده له ځي بیا ورور پټکې هم په سر کي رومال هم په سر کي جالۍ ټوپۍ هم په سر کي او دا پنسي هم اوچتې کي او چې مونځ ټیم شي جي مونځ زه جومات کې کومه راځمه ځان نه وروره دا بزرګ جمیل جوړ کي او انشاءالله سیروزي لم روان یم او پلاني مولي صاحب سره مې تعلقات دي او بازار کې هم تپوس کولی شي څوک نو سمه اوسګر دي بازارونو کې تپوس کوي نور غټ دوباري خو بهرحال عزتمندو هغه وایي جی دا لور دې ځای نه شي هغه وایي زه مشوره کوم سبا درته ویم ښځې ته یې مشوره وکړه ویل داسې مسلمان سړی چېرته میلاویږي لور ته یې بچیه څنګه چل دی هغه ویل جي زما دقسې هلک خوښ دی چې زما د آخرت خیال وساتي زما د قبر خیال وساتي بهرحال جینۍ وله ورکړه عزتمند نو الله رب العزت دا بیا 40 شپې کور ته نه دی تللی 40 شپې په 40مه شپه راغی اوس ګوره د بادشاه لور ده یا د لوی ګورنر لور ده دا یو غریب سړی دی په کار دا دی ښځې له ته 2 ورځې لاړ نه شه ولا لیبل درته لګوي وي سړی کار ترې نه کېږي او فلانې دی او ډینګرې دی قسم قسم خبرې درته کوي لبلبو دی نو بهرحال دا قیسې د پسې تړي ده ډېر هلکانو سار د ودونو په 3 څلورمه ورځ باندې ځان پانسي کړی ځکه غریب باندې عرضي بیماري راشي ښځه پورې تورو تړی وي دا سړی چې کوم دی هغه بل لین والا دی او بس هغه سار ځان پانسي کي ځکه وشرمېږي سړی موږ له مسلې راځي هر قسمه مسلې موږ ته په خپله په دې خوله باندې ښځې ویلي دي او مورو سره راغلي وایي زی زما خاوند اشته بیشته اسم نشته په هغه لین کې دی او مورو ته یې غلې شه صفا خبره عزتمندو بعض وخت کې دا جایزه وي د ښځې ویل
خو حالات داسې دي څلوېښت ورځې دا لا نړۍ څلوېښت ورځې پس چې لاړې ښځې ته په خپل وایي چې ته خو به ډېره پریشانه وې وایي نه جي بس انسان دی کمزوری دی خامخا تا ته به څه کار پېښ شوی و ویل ګوره زه درته وجه بیانوم ځکه ته زما ښځې زما وخت تاسو تېرول ستا حق دی وایي ته ګوره د بادشاه ګورنر د کور نه راغلی هغه له خلکو ډېر رشوتونه او ډېرې ډالۍ ورکړي او زموږ د دین مسله ده چې یو سړی سرکاري ملازم شي او یو سړی ولې په ښه نیت هم ډالۍ ورکوي دا رشوت دی ځکه سبا پې بېکار کوي ها داسې سړی چې مخکې نه رشته داري یا مخکې نه یو بل له تحفې تحایف ورکوي هغه نه اخیستی شي د نوي سړي نه بیا نالې چېرته مولا ګورنر شوی دی چا نه ډالۍ منع کړې ده نه چېرته دا نور خو هسې هم پرېږده نوره دا خو بیا هسې هم ورسر دي څوک چا نه دا رشوت کې راځي صفا خبره یو سړي چې جس کې کایې اوس کې گایې وایي د چا چې دي وخوړله نو د هغسې بدونه به کې هغه ته به یې سترګې ټیټي انسانیت دی که نه بهرحال عزتمندو وایي د دې وجې نه نیم راغلی چې تا به هغه خوراکونه کړي او زموږ د دین مسله ده چې کله یو سړی حرام خوراک وکړي نو څلوېښت ورځو پورې د ده په بدن کې اثري نو ما دا څلوېښت ورځې خپله حلاله کمزوري روزي راوړله تا باندې مې خوړله اوس څلوېښت ورځې تېرې شوې اوس به زه تاله راځم هغوی ماشاءالله ما دقسې خاوند لیدلو چې ما سره د یو لقمې زما د حلالو کوشش کوي او زه د الله شکر وباسم چې الله ماله داسې خاوند راکړی نو چې خاوند سره میلاو شوله الله رب عزت یو ګلالې ماشوم ورکړو او هغه عبدالله نوم کې غوښتو او د دې ساده مور او پلار بچی دې وخته ورسېدلو چې هغه امیر المؤمنین عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث تی جوړ شو د امیر سړي زوی ته به داسې نه وې چې زه خو امیر سړی خپل کوشش به کې نو مطلب دا دی د وړې خبرې اثري بې دا داسې حال ته ورسېدلو چې یو ځل غالبا بغداد ته رالی بغداد کې 3 ورځې بازارونه بند وو څه دپاره وایي عبدالله ابن مبارک راغلی دی نو ډېر رش پی هغه وخت کې دا کیمرې او دا څیزونه خو نه نو وایي چې نږدې نه وګورو نو په 3 ورځو کې د ده ملاقاتونو له خلک راتله او بازارونه دومره رش وو بازارونه بند وو صرف د ده میلاوېدو د خبرو اورېدو دپاره خلک راتله بادشاہ ته وایي دا ورته خط ولیکلو بادشاہ د دې څیزونه یېرېږي ملا ته خلک راجمع کېږي هلکه ده کې څه دي موږ ته نه راجمع کېږي هغه ورته خط ولیکلو وایي ستا عزت ډېر غټ دی او زموږ دا ښار ډېر تنګ دی نو هغه پوه شو چې مطلب بادشاہ مطلب څه چې دلته نه اوزه خپې سپکوه نو بس هغه دغه ښار یې پرېغوستو لاړ بهرحال عزتمندو کله ناکله وړوکې عملي هغه چې کوم دی د انسان دپاره د لوی دغه ذریعه جوړېږي او بعض وخت کې موږ عزتمندو په وړوکي عمل باندې موږ ځان ډېر غټ سړی وګڼو خدا یاد لري مثلا موږ نفل 2 رکعاته مونځ نو موږ ته دا بار دکانداران ټول داسې بې سره شان ښکاري او ګډ وډ راته ښکاري ځکه ما 4 رکعاته مونځ وکړو چې بار ووتم زه جومات کې او دوی دکان کې دي خدا یاد لري عزتمندو نفل عبادتونو کې که سړی چا سره د مال مدد وکړي یا یو سړی غم ځپلی دی هغه سره د غم کې دادرسي وکړي صحیح شو یو سړی سودا کې دغه وس نه کېږي تا وله سودا کمه ورکړه پیسې دې ته کمې واغستې نو دا د دې نفلي عبادت چې کوم انسان دلته ذکر کوي د دې نفلونو نه زیات اجر لري نو څومره ښکلې ته د دې فرض نه علاوه که دې دکان کې ته خپل کوشش کې سودا هم دې نه خرابېږي کاروبار هم دې روان دی او چې کوم سړی په جومات کې ناست دی نفل کې د هغې نه زیاته فایده ته ځانله او اجر ګټلی شي دومره اسانه ده دا خو پخواني بني اسرائیل لپاره و چې عبادت کې جومات ته به راځي دا وایي چې کومه عبادت خانه وایي بار عبادت به د هغوی نه قبلېدو زموږ نبي اسلام وایي ما دپاره وجعلت لی الارض مسجدا وایي زما دپاره ټوله ځمکه خو دې جومات جوړ کړی او زموږ خو په خاوره باندې اودس هم کېږي تیمم هم کېږي وایي موږ دپاره خو دې ځمکه هم پاک ګرځولې ده زما امت خو داسې امت دی نو د دې وجې نه عزتمندو و یو عابدو هغه 4 ورځې چله وکړله یعنی چله ماته اعتکاف یې وکړلو نو په هغې کې خوب ولیدلو او هغې کې چې کوم دی الله رب العزت ته وویل چې یا الله ویل یا الله زما خپل یو بزرګ سره یو ښه سړي سره ملاقات وکړه او داسې چا سره مې تعلق جوړ کړه چې هغه نه زه څه زده کړم الله رب العزت ورته په خوب کې چې کوم دی دا راوسته چې پلاني بازار کې مثلا مسګرا بازار کې یو سړی دی د لوښو کار کوي لوښې صفا کوي یا لوښي خرڅوي د سره میلاویږي او د سره تعلق ساته دا ډېر خاص سړی دی زمون او دې کې د به تا ته ډېره زیاته فایده کړي
اوس دوی چې تعلیم به راته ښي، پیر صاحب به راته ښي، بل څه به ښي، هغه دې دوکاندار وښودوي پلاني دوکاندار سره کښېنه پاسه. دا حیران شو چې دې دوکاندار کې څه صفت دی چې دا لاړې اوس دغه هغه بازار کې ودرېدلو. یو بوډۍ ښځه راغله، یو دوکاندار ته وایي دا دیګچې خرڅومه یا دا سیس خرڅومه. هغه وتللو، ورته یې دا د 4 روپو دی. دا ښځه ورته خیر دی ما نه په 6 روپۍ واله ضرورت مې دی، او ځکه زاړه څیزونه د دوکانداران واپس لري. دوی چې همدغه شی الې که نه دا وایي دا جاپاني دی او کور کې هم دې ذمهوان یم او واپس یې راوړه، او ضرور تا سره نوی شی وي چې واپس راوړه. شی خو دې خراب کړی دی، دا خو هسې ګند دی. زه ویې ګرځو که تا دا چا نه واخېسته نو دا غرور دا څیز به دله بلکل غل کي، او چې خپله باندې رغي نو هغه دله ګل کي، او دا څیز به دله کوي. نو بس هغه بل له یوړه هم ورته د 4 روپو دی، ځکه چې بس بازار ریټ هم دغه خبره نه وه. نو دا هغه خیره کې هغه دوکاندار لراله چا چې دی بزرګ ته الله ښودلی په خوب کې، او چې دا ورسره څه معامله کوي. نو هغه چې رالی هغه ورته یي بوډۍ هغه ورته ډېره ستړي شومه بچیا، دا سیس خرڅومه 6 روپۍ مې په کار دي، او ټول دوکانداران یې په 4 روپۍ رانه الي، او که تا رانه په 6 روپۍ واغېستو نو ډېره مهرباني به وي. هغوی ته وښایم، هغوی بوډۍ هغوی څه دپاره دې 6 روپۍ په کار دي؟ وایي د لور مې واده دی یا بچی مې بیمار دی، سخت بیمار دی، هغه هسپتال ته به وځم، ډاکټر ته یې ښیم، دوایي به ولالم. نو هغه سړي چې اندازه وکړه هغوی له په 6 روپۍ خو ایله دا بچی دا هسپتاله پورې بوتلی شي او واپس یې راوتلی شي، دوایي موایي پې نه شي اخیستی. او که دوایي الي او بیا یو انسان چې دوایي خوري نو بیا به یو میاشت ورسره پرهیز هم کوي. نو هغه چې حساب وکړو هغه ویلې د یو میاشت کم از کم روزانه د دې روپۍ لګي په دې یو ماشوم باندې. ویلې دا خو ستا ګران څیز دی او دا د 6 روپو نه هم ګران دی. بوډۍ ورته وایي دا څه وی؟ وایي دا د 30 روپو دی. ورته خدای دې د سره ښه وکړي چې د 30 روپو دی 30 روپۍ وله ورکړه. اوس دا بزرګ دې ته ګوري دې سړي ته، نو دا هم حیران شو چې لکه دا خو ډېر ځان کمقل سړی دی، د خپلې په 6 نه لیده په 30 واغېستو. نو دا وله رالی دا ورته وایي چې بابا دوکاندار دا سیس خو د 6 روپو دی، زیات نه زیات د 6 روپو دی چې نه ویلی، او واپسۍ کې په 4 روپۍ میلاوي، تا په 30 روپۍ ولې واغېستو؟ وایي دې ښځې ما ته خپله مجبوري مخې ته کېوسته، زه هسې پیسې ډېرې ګټمه، نن مې ویلې راځه د دې دپاره د خدای دپاره دې سره نیکي وکړه، پیسې مې ډېرې ګټلې دي، ډېر وختونه مې وشو، دې غریبي یو بچی دی بیمار دی، همغه له پیسې ګټي، هم هغه دې له رزق راوړي، نن د دې غریبي د خپل کور لوښي راغېستي، د خپل کور لوښي څوک نه خرڅوي، ځکه خو د ضرورت سامان دی، او دې د ضرورت دیګچې راغېستې، زه دا دیګچې دومره نه استعمالېږي، که نن موږ دله پیسې ورنه کړې سبا به غریب چپلې خرڅوي، سبا به د خپل سر څادر خرڅ کړي، سبا به د تن بدن کپړې خرڅوي، په کباړ کې به خرڅوي. نو ما سوچ وکړلو چې د دې په دې بچي باندې د یو میاشت 30 روپۍ لګي، نو لهذا ما دې له د دې قیمت د دې سیز قیمت 30 روپۍ ورکړه. نو هغه بزرګ پوه شو چې ګوره زما په چله کې الله ما ته دا دوکاندار وښودو، که ته نیکي کول غواړې داسې نیکي وکړه، یعنی خپل تاوان وکړه او د بل فایده وکړه. په مونځ کې خو ستاسو تاوان نشته، تاوان دې ته وایي چې د خپل جب نه څه پیسې واله او بل یې ورکړه، او بیا خپل ایمان چک کا چې په دې د ایمان خوشحاله شو، ضمیر دې خوشحاله دی که ضمیر دې ملامته کوي؟ که ضمیر دې خوشحاله شو، ایمان درته خوشحالي او شاباسي درکوي چې شاباسي، نو پته ولګېده تا کې ایمان شته. نو د دې وجې نه عزتمندو دا وړې وړې خبرې نو او خو د دې خیال ساتل پکاري، د بل د دک درد احساس کول دې ته انسان وایي. چې کوم انسان ستا د دک درد احساس کولی شي، ستا د سترګو نه، ستا د مخ نه، ستا د خبرو نه، دقه انسان ستا دوست دی، ستا رشته دار دی. او چې کوم انسان ستا د دک درد نه غلطه فایده لي، د دکان بند دی، دې منځ کې داسې داسې کار وکړه، او د فلاني سره چې کوم دی داسې شی دی ته ورسره داسې چل وکړه، نو پته لګي دا ستا رشته دار نه دی، دا ستا رور نه دی، اسلامي رور دی نه دی، دا تا ته غل دی. نو د دې وجې نه عزتمندو 2 قسمه خلک شي. بعضې کسان داسې وي چې انسان سره د کمزورونه قبلوي او تا کې خامیانی د هغې سره تا قبلوي. د دنیا کم څیز داسې دی چې مثلا هغې کې خامي نشته، مثلا ډېره ښایسته روټۍ ده، نو هغه چې ته ډېره وخوري نو قبض کېږي به دې، یا به دې ګیس کېږي، او یا به دې زړه خرابېږي، یو چل به د باندې کېږي، ښه شی دی، خو چې عزتمندو ډېر دې وخوړو نقصان پکې شته. که ډېر سره دې واچول نو بس غله به دې دنه شو کوي، نقصان پکې شته، هر یو څیز کې نقصان شته. نو د دې وجې نه عزتمندو ستا یو ملګری دی، عزیز دی، رشته دار دی، هغې کې هم یو نقصان دی، د دې نقصان سره سره چې کوم دی د کمیانو سره سره هغه ته ځان ته څه کا قبول کا. نو چې څوک دې داسې قبلوي او ستا کمینې تا نه لرې کوي، دا ستا دوست دی،
او چې کم انسان تا کې 1000 خوبیانی دي یو در کې کمی ده او د هغې د تا ریجکټ کوي تا دوستانه پرېږدي دا ستا حقیقي دوست نه دی نو په یو بل باندې پردي اچول پکار دي عزتمندو هر انسان دی هغه کمزوری دی نو د نیت عزتمندو اثر کیږي د خبرو اثر کیږي نو د یو بل عزتمندو دک درد احساس یو بادشاه یو ځل چې کوم د عزتمندو یو باغ ته دننه شو هغه مالی ته وایي مال هله یو انار راکړه نو هغه انار ولور کو ډېر مزېدار و خوږ بیا وروسته ورته یو بل انار راکړه هغه هم خوږ و د دې بازار د بادشاه له په دې وخت کې سوچ ورلی چې هلکه دا دومره قیمتي انار دي او دا خو چې کوم دی روزانه دومره د یو څیز کې دومره کریټونه دي نو هغه وخت کې ټیکسونو نظام نه و هغوی چې دې باندې ټیکس لګول پکار دي او دا لګول پکار دي دا لګول پکار دي نو موږ ته به هم فایده راځي ټول مال خو دووالو نو بهرحال عزتمندو بیا ورته یو انار راکړه چې بیا یو انار ورله ورکړو نو هغه تروش وختو بادشاه ورته ویل لکه نور خواږه و دا بل پکې تروش دی هغه ویل زما په دې مال کې چېرته تروش انار نه دی راغتی خو بادشاه سلامت هغه خو نه پېژانده چې بادشاه دی هغه ته کیدی شي د بادشاهي وخت په نیت کې څه فرق راغلی بادشاه دومره لوی وي چې د هغه د نیتونو په عوامو باندې اثر کیږي ځکه د ټولو پلار دی لکه پلار چې یو کار کوي په ماشومانو د هغې اثر نو دا د ټولو پلار دی نو چې د ټولو پلار دی په ټولو باندې د اثر کیږي دا زمونږ ملکونه ولې نه سمیږي دقه غټ خلک ځان نه سموي نظام ښکلی سیسټم صحیح نه جوړوي او به دا ټیکس او ټیکس او ټیکس او بل سوچ یې نشته دی وروره نو بس دې وجې نه لاندې کسان په خپله باندې د غلا دپاره خپل ځان لارې راوباسي هغه ته بادشاه سلامت په نیت کې به فرق راغلی د دننه خپل نیت ټیک کړلو او هغه ته زه یو انار بل راواله چې بل انار یې وکړو هغه خوږ وختلو بادشاه هغه ورته وایي دا خو بیا خوږ راوختو که نه وایي کیدی شي د بادشاه سلامت نیت صحیح شوی هغه ورته زه بادشاه یم واقعي زما په نیت کې دغه فطور راغلی او ګډوډ راغلی و ستا په انارو هم اثر وشلو نو څومره چې ته غټې ستا د نیت به اثر هم غټي نو الله رب عزت دې موږ او تاسو له ښه نیتونه راکړي صفونه هغه